ډیرو محترمو مسلمانانو، نن د ذوالحجې د میاشتې د لیدو وظیفه ده. ګوره دا میاشت په کال کې یو پیره راځي او دا دعا هم په کال کې یو پیره ویل دي. نو کوم انسان چې دا دعا مختصر شان وویله، دا وظیفه یې مختصر شان وکړه، نو انشاءالله چې دې وظیفې او دې دعا سره د انسان تقدیر الله جل شانه بدل کړي، د انسان ارمانونه الله جل شانه پوره کړي، د انسان د زړه خواهشات الله جل شانه پوره کړي. ځکه دا ورځې شپې د خلیل الله علیه السلام په یاد کې د محترم مسلمانانو، او هغه خلیل علیه السلام ابراهیم خلیل الله علیه السلام د الله جل شانه یو محبوب پیغمبر تیر شوی دی. او حدیث مبارکو کې راځي د اووم اسمان هغې کې ژوند کوي، یعنی هغې کې اوسیږي. نو یو بهترین پیغمبر په یاد کې الله تعالی مو تاسو ته بهترینې ورځې راکړي دي چې هغه لومبنۍ ذوالحجې په ورځ باندې دا میاشت لیدل دي. او چې هر انسان دا میاشت وګوري محترم مسلمانانو، هغه له پکار دی چې دا مختصر دعا او دا وظیفه وکړي. نو انشاءالله امید د رب العالمین د ذات نه دی چې په کال کې یو پیره د ورځ راولي په میاشت کې، او دغه میاشت یو پیره لیدل وي او دا مختصر دعا ویل وي، نو دې کې هیڅ ګرانه خبره نشته دی، بلکې د انسان ارمانونه، د انسان د زړه حاجات الله جل شانه کېدی شي دې ورځ کې پوره کړي، کېدی شي دا ورځ الله تعالی زما او ستاسو د حاجت دپاره مقرر کړي، کېدی شي زما او ستا د ارمانونو د تقدیر د بدلېدو د ارمانونو دپاره دا ورځ الله تعالی مقرر کړي. لہذا چې کله هم تاسو میاشت ووینئ، نو ګوره دا یو عمل خامخا در سره د الله د رضا دپاره وکئ. انشاءالله امید د الله جل شانه د ذات نه دی چې الله جل شانه به دې ورځ کې د میاشت لیدو کې الله تعالی ستاسو انشاءالله ارمان پوره کړي او د زړه حاجات هم الله تعالی پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویانو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به یې، الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامیاب رله. الله تعالی د ټولو مسافرو تمام حاجتونه پوره کړي. محترم مسلمانانو، د ذوالحجې یعنې نننۍ ورځ او سبانۍ ورځ د لومبنۍ ذوالحجې ورځ ده. نن به یا میاشت ولیدلی شي یا به سبا ولیدلی شي، نو امکان شته چې نن وشي. نو هر کله چې تاسو میاشت ولیدله محترمو، په خپلو سترګو باندې مو لیدله، نو دا مختصر شان وظیفه تاسو وکئ. صحیح شوه. هغې سره د لحاظ قابله خبره ده د محترمو، کم خلک چې هم قربانیانې کوي، لومبی خو دې الله تعالی د هغوی قربانیانې قبولې کړي. څوک چې غریبانان دي الله تعالی دې ورته توفیق نصیب کړي د قربانۍ. محترم مسلمانانو، خو دې کې تاسو خصوصي توګه باندې هغه خلک چې قرباني کوي، نو هغه د خپل سنت وغیره زاید سنت چې کوم دي نامه نه ښکته یا بره چې کوم سنت وغیره دي محترمو، نو هغه د هغې صفایي وغیره دي وکړي. زنانه کوي قرباني، هغوی له هم پکار دي، نارینه چې کوي هغوی له هم دغه لرې کول پکار دی. دې وجې نه محترمو چې حضرت ابراهیم علیه السلام په آیات کې د قرباني د حضرت حجیان کرام چې کوم دي هغوی حج ته تللي دي محترمو، نو هغوی باندې هم دا خبره حرامه ده چې هغوی به خپل نوکان وغیره دا شیزونه میزونه به سنت وغیره نه کټ کوي. نو د هغوی سره د مشابهت د وجې نه الله تعالی دې امت ته هم دا بهترینه موقع ورکړې چې د هغوی څومره ثوابونه دي، برکات دي، الله تعالی دې خلکو ته هم ورکوي. صحیح شوه. نو لہذا هغه زنانه او نارینه چې څوک قرباني کوي، هغوی ته پکار چې نن ورځ کې خپل سنت وغیره صفا کړي. صحیح شوه. داسې نه چې ګیرو پسې صرف ونښلي، نه، کم چې زاید سنت دي لاندې یا بره هغه به صفایي د هغې وکړي. صحیح شوه. او بیا به دا بهترینه وظیفه چې کله میاشت تاسو ووینئ، نو دا وظیفه به وکئ. صحیح شوه. ګوره حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کې دومره حیا وه چې یو پیره میاشت نه وي راوختله سپوږمۍ، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای فاطمه راشه بچوړ یا دا میاشت وګوره که نه څومره ښکلې ده. هغه ورته عرض کړي یا رسول الله په دې زه خپل نظر نشم اچولی، ځکه چې په دې باندې نارینه هم نظر اچوي، نو زه دا نه غواړم چې زما نظر او د نارینهو نظر دا په سپوږمۍ باندې یو ځای ولګي. نو دومره حیا وه پکې. لهذا نن مسلمانانو نه حیا تلې ده.
که په ټیک ټاک وګورئ که په فیسبوک وګورئ نو تمام زموږ پښتني مسلمانانې خویندې وروڼه د هغه په ټیک ټاک باندې خپل وخت ضایع کوي، ګناهونه پرې کوي، ګانې بجانې پرې اپلوډ کوي. لهذا دا ستاسو دپاره صدقه جاریه ده د ګناهونو. یو صدقه جاریه د نیکو، یو صدقه جاریه د ګناهونو. د کوم یو څیز چې چا بنیاد کېښود، د کومې ګناه، دا ګناه څومره فعلاویږي د هغه پسې د دې ګناهونه شمارلی کېږي. یو سړي د نیکۍ بنیاد کېښودو، هغه نیکي څومره په فیسبوک او په سوشل میډیا باندې چلیږي، د هغې ثوابونه هغه ته رسي. لهذا داسې یو څیز نه اپلوډ کوو چې هغه زموږ د آخرت او د الله تعالی د ناراضتیا سبب وګرځي. نن چې زموږ حاجات نه پوره کېږي، اکثریت زموږ د ګناهونو د وجې نه پوره کېږي. لهذا وخت را نه خرابومه، دا بهترین او اسانه وظیفه انشاءالله تاسو وکئ چې کله تاسو میاشت په خپلو سترګو باندې وکتله. وظیفه به تاسو ته په سکرین باندې هم ښکارېږي. محترم مسلمانانو بالکل اسانه ده. صحیح شوه. ګورئ، اللهم احله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربک الله. صحیح شوه که نه؟ یا الله زه تانه د خپل ایمان او د خپل عقیدې او د سلامتیا مالک الله دا دغه کوم چې ته زمونږ رب یې او رب به یم. محترم مسلمانانو، دا وظیفه به صرف تاسو یو وارې وکئ او د هغې نه پس په دعا وغواړئ، لاسونه به چت کئ چې مالک الله دا کومه میاشت چې د ابراهیم علیه السلام دا کومه قرباني د هغه په یاد کې ده، الله تعالی زما هم ته یاد کړي. الله تعالی ته خو زه یاد هم یم، الله تعالی زما دا حاجت په دې میاشت کې پوره کړي. دا میاشتې او دا شپې بهترینې دي ځکه چې دې ته هغه ذوالحجه ویلی کېږي. محترم مسلمانانو، دې کې چې څوک روژه ونیسي، کومې زنانه نارینه، نو هغه د یو کال د روژو ثواب دی. دې 10 ورځو کې چې کومه ورځ باندې هم چا روژه ونیوله نو د یو کال روژو ثواب ورته الله تعالی ورکوي. او څوک چې پکې د ورځې عبادت کوي، لکه په روژه کې چې عبادت کوي، او د شپې چې څوک عبادت کوي، نو داسې دی لکه چې دی د ليلة القدر په شپه باندې عبادت کوي. یو فضیلت دا شو. یو فضیلت دا د عرفې. عرفه د هر ملک بیله بیله عرفه وي. عرفه ورځ هم را روانه ده، نو په هغې ورځ باندې خامخا روژه ونیسئ. الله تعالی یو کال مخکني یو کال وروستني ګناهونه معاف کوي. موږ څومره ګناهګاران یو محترم، الله تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. نو لهذا دا روژې پکې هم ونیسئ. بهترینې ورځې شپې دي، وظایف پکې هم وکئ، تهجد پکې هم وکئ، او د غفلت د زندګي بس دی پرېږدو، د الله تعالی د خف کولو د زندګي پرېږدو. داسې نه چې په داسې وخت کې الله تعالی او تاسو نه په دې شپو ورځو کې هم زموږ نه ناراضه وي، نو زموږ حاجات به څه پوره شي. انشاءالله دغه طریقې سره